بسم الله الرحمن الرحيم. وتعجب چون ما أحسنه وأحسن به لسم قسم د جمله انشائیه تعجب ده. تعجب يتعجب تعجبا باب تفاعل ده، معنی ده حیرانی دل. او په اصطلاح کې هغه الفاظ ته او هغه جملې ته ویل کېږي چې په هغه سره متکلم اظهار د تعجب او د حیرانتیا کوي په یو چیز باندې. دغه ته وایي تعجب، یعنی دغه جملې ته. مثال دو صيغې دي ښه، یو ما احسنه، دویم احسن به. ده ضمیر راوړی اسانه ده پاره. ما احسن زیدن او احسن بزیدن، دې معنی دا ده ما احسن زیدن څه خسته دی زید، او احسن به معنی ډیر خسته دی زید. دا خو معنی وي. د دې ترکیب مسله ده چې د صيغې د تعجب ترکیب څنګه دی. ان شاء الله ډیر آسان دی، مشکل نه دی ښه. خو د ترکیب نمخ کې درې مذاهب دي په ما کې. ما احسنه کې چې کوم ما ده په دې کې درې مذاهب دي. یو مذهب دا ده چې دا ما موصوله ده، او ما موصوله څه ته وایي؟ وخت مو ویل په هدایت النحو کې کنه وما ومن اسماء موصوله کې یو ما ده په معنا د الذی سره. نو چې کله ما موصولی والی نو به معنا د جملې د څه جوړیږي ها. ما احسن زیدن معنا الذي احسن زیدن، هغه څه چې خیسته کړی دی زید. دا نیمګړې جمله شوله کنه، ما صرف مبتدا شوله. الذي احسن زیدن موصول سله مبتدا خبر شیء عظیم، چې خیسته کړی دی زید ډیر لوی چیز دی. دا یو مذهب دی. دا کوم مذهب و چې ما کم دی؟ ما موصولی دی په معنا د الذي سره. نو به ترکیب د دې جملې د څه دی ښا؟ الذي دا بورو دا امر اخستن ها. الذي احسن زيدا شيء عظيم. ترکیب بدل سکے چې الذي اسم موصول احسن فعل ضمیر فکده هو مستتر دی اورلا فاعل زيدا اورلا مفعول به. فعل فاعل سره د مفعول به نه جمله فعلیه سله شو د فارده موصول سره د سله مبتدا شولا او خبر حذف در دې مذهب مطابق ښه. شیء عظیم، شیء موصوف او عظیمونه صفت موصوف سره د صفت نه خبر شو د فارده مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه انشائیه. دا یو مذهب او یو ترکیب. دویم مذهب دا دی چې دا ما استفهامیه ده. ما استفهامیه ده. ما احسن زیدن څه شي خسته کړی دی زید. دا هو ترجمه شوله. نو ترکیب به څنګه وي؟ د دې مذهب مطابق ترکیب د څه دی؟ اي شيء احسن، اي شيء احسن زیدن. کوم یو چیز چې زید خسته کړی او ترکیب د څه دی؟ ايو مضاف او شيء مضاف الیه. مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا، او احسن زیدن احسن فعل ضمیر فک فاعل او زیدن ولا مفعول به. فعل فاعل مفعول به خبر مبتدا سره خبر نه جمله استفهامیه شولا او جواب استفهام غواړي کنه. جواب استفهام حذف دی ها. اي شيء احسن زیدن جواب شيء عظیم یو لوی چیز دی. شيء مبتدا کا عظیم ولا خبر کا مترا سره خبر نه جواب استفهام شه. استفهام سره د جواب استفهام نه جمله اسمیه انشائیه. په هڅوي دریم مذهب دا دی چې ما موصوفه ده. ما موصوفه معنا دا چې دا ما د شیء په معنا سره د صفت حذف ده. ما موصوفه و به جنه ها. ما موصوفه دي ته وای چې ما په معنا د شیء سره شي او صفت ورله حذف شي. نو به معنا ده څه کې ما احسن زیدن د دې مذهب مطابق معنا دارا لوی چیز د چې خاصه کړی دی زید چې کلمه موصوفه والیه او ترکیب به څه جوړه، یعنی عبارت به څه جوړیږي د دې مذهب مطابق.
چې ما موصوفه کلوالی نو معنا به د شیء عظیم احسن زیدن یو لوی چیز دی چې خیسته کړی دی زید نو ترکیب وساسان شیء موصوف عظیمونه صفت موصوف صفت مبتدا او احسن زیدن خو آسان دی فعل فاعل مفعول به خبر مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه یا دا درې مذهبونه او درې وړ مذهبونو مطابق ترکیب او احسن به چې دی نو احسن هو فعل امر حاضر معلوم صيغه ده کنه خو لیکن دا صيغه د امر حاضر معلوم به درکه بزیدین کوي احسن بزیدین احسن صيغه واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم ثلاثي مزيد به اسباب افعال معنا ده حسن سره په معنا ده حسن سره ده حسن فعل ماضی ده کنه اور با زائد او زیدن ورل فاعل نو ډیر آسان ترکیب شوخه احسن بزيدن معنا حسن زيدن حسن فعل زيدن فاعل فعل فاعل جمله فعليه انشائيه اقسام د جمله انشائيه او نور اقسام مشترک د جمله انشائيه ها فصل بدان کې مرکب غیر مفید انست صنفه دغه پوری د مرکب مفید خبر ختم شوه اوس مرکب غیر مفید ذکر کین وای مرکب غیر مفید هغه د کی چون قائل بر ان سکوت کند چکلا وین کې په هغه معنی چپواله وکړي نو سامع را خبريه طلبي حاصل نو اوریدون کې ته خبر یا طلب حاصل شي خبر په جمله خبریه کې لکه مخکې مې ویلو طلب په جمله انشائیه کې حاصل نشود حاصل نشي ښا چې جمله خبریه نو څه خبره ته حاصل نشي او کو جمله انشائیه نو څه طلب وته حاصل نشي بس دقه مرکب غیر مفید ده او لغوي تحقیق ځکه نه غواړي چې بس دقه مفید ده د غیرو ټکو سره کېدل دي مفید تاسو ما مخکې ویلو صيغه اسم فاعل لمانه فائدہ ورکون کې وان برسه قسم است او دا په درې قسمه باندې ده دا مرکب غیر مفید په درې قسمه ده دی کتاب ولا درې قسمونه جوړ کړی دي فصل کې تفصیل یاد ساتای ښه تفصیل د څه ده مرکب غیر مفید اول په دوه قسمه ده مرکب تقییدی او مرکب غیر تقییدی مرکب تقییدی دی ته وای چای سره قید لګیدلې دویم جز داول د پاره قیدی ایته مرکب تقییدی وای او مرکب غیر تقییدی دی ته وای چې دویم جز د اول د پاره قید نه دا دوه قسمونه شو اولخه مرکب تقییدی او مرکب غیر تقییدی نو به دا ځان له خپل کور کې قسمونه لري دي ښا مرکب تقییدی په دوه قسمه ده او مرکب تقییدی په درې قسمه ده نو څو قسمونه شو ټول پنځه قسمونه شو نو په پنځو کې درې په کتاب کې ذکر دي دوه په کتاب کې نشته ده ښا مونږ ویلو مرکب غیر تقییدی دی ته وایي چې دا دویم جز داول د فارق قید نه کنه نو پای کې دوه داخل دي ښا یو بده کې مرکب صوتی داخل دی مرکب صوتی مرکب صوتی چاته وایي هغه مرکب چې جوړ دی د اسم او د صوت نه یو اسمي یو صوتي دواړه راوځي شوی یو نوم ته جوړ شوی او دا غیر لپاره مشهور مثال سره سیبویه کوم چې د نحوی امام دی ښا سیبویه دا څنګه مرکبي غیر تقییدی دی او به صوتی دی مرکب غیر تقییدی هو څه کوي چې سیب دا یو جز دی وه دا بل جز دی او دا وه د سیب د فرق قید دی قید ولنه دی او د دې نوم د جوړېدو وجه تسمیه دا واخه چې دا نوم من ته څنګه راغلو د سیبویه ته دا نوم ولې ویل شو وای دا د څه ویل شو چې دا سیب مڼې ته وای ها نو وای دا چې کله ماشوم نو مڼه ورسوا ادا مڼه تر سیله شول نو دا به چې سیب وای اسی یو به سوي کا او یو به سیب نوم اخیسته نو صداغه نه دا په سیبویه معنی مشهور شو دا نوم کې خو شو دا وسی سم دی ګوره یې سم دی ها خو جوړ د چانه دی د یو اسم او د یو صوت نه او دې ته وایي مرکب صوتی او دا په مرکب صوتی رجا قسم شه د مرکب غیر تقییدی قسم شه او بل په مرکب غیر تقییدی کې چې داخليږي نو هغه مرکب منع صرف
مرکب منع صرف هو کتاب کې ذکر دی کنه مرکب منع صرف پدې کې د دویم جز اول لپاره قید نه ښه بعل بک د اول جز لپاره قید دی نه د سره ولا قید نه دی نو دا د مرکب تقییدی دو قسمونه شوخه او د مرکب غیر تقییدی او دریم مرکب غیر تقییدی د فار قسم د مرکب بنایی ام په کتاب کې ذکر دی مرکب بنایی چې د بده کې د دویم جز اول لپاره قید نه 11 کې د 10 د اول لپاره قید دی نه قید خو ولا نه دی نو مرکب غیر تقییدی په درې قسمه شو او دوه قسمه مرکب تقییدی دی معنی چې دویم جز اول لپاره قید دی باقي دوه قسمونه دي صرف یو هغه چې په کتاب کې ذکر دی مضاف الیه مرکب اضافي په دې کې د دویم جز اول لپاره قید دی غلام زیدین کې زید د غلام د لپاره قید دی ښا راغره ما ته غلام هڅ غلام چې هغه د زید غلام دی نو زید د غلام د لپاره قید شو او بل مرکب توصیفی چې دا په کتاب کې نشته دی ښا مرکب توصیفی چاته و چې د موصوف صفت نه جوړي ښا موصوف صفت نه نو دام د مرکب تقییدی قسم دی یعنی چې دویم جز اول لپاره قیدی لکه جاءنی رجل عالم راغله ما ته سړی چې عالم دی نو ګورې د عالمون د رجل لپاره قید دی ها څنګه قید دی راغله ما ته سړی اسی عام سړی نه قید پکشتره څه دی عالم دی په دې فصل ورسې دی نو مرکب غیر مفید په ځخ قسمه دی ها اول به تقسیم وکي تقییدی او غیر تقییدی ته تقییدی ته چې اول دویم جز اول لپاره قید دی او غیر تقییدی ته چې دویم جز اول لپاره قید نه مرکب غیر تقییدی کې درې قسمونه دي او مرکب تقییدی کې دوه قسمونه دي ټول پنځه جوړ شو نو د دې پنځو نه درې په کتاب کې دي او دوه په کتاب کې نشته صوتی او توصیفي اسلام دې ګورای ښا وان برسي قسمه است او دا په درې قسمه باندې ده اول مرکب اضافي اول مرکب اضافي ده او دا مرکب اضافي په تقییدی او غیر تقییدی کې چا قسم موږ جوړ کا د تقییدی ښا دا تقییدی قسم ده دویم جز اول لپاره قید ده چاته وي مرکب اضافي چې د مضاف الیه نه جوړي چون غلام زیدین لکه غلام زیدین دوی اول را مضاف ګوینده د دې اول جز ته مضاف وي او جز دوم را مضاف الیه او دویم جز ته مضاف الیه وي او مضاف الیه همیشه مجرور باشد او حکم درته ذکر کړي چې مضاف الیه همیشه مجروري او وسه دې زمانه صدر مناظر را پاتې وي افضل الجهاد خبره نه هم لیکل راغلی دا چې مضاف الیه همیشه مجرور ده خو وړو کې تعریف ته یادي او دا یو وکیل احناف دی وکیل احناف علی حدیث په لګی دی بیان کوي نو افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر او د څه ځکه دا خطا شوی دی چې تل لګی دی حدیث په ویلي حدیث نه پیږي وي په پونونو باندې نه پیږي په صرف نه پیږي په نحو فقط ځکه استخویدل دی وي افضل الجهاد دا بیا ساتي چې مضاف نه همیشه مجروري ښه یو طالب العلم او یغه سبقونه ویل نو دوره ته ورسید دوره کې یو ورځ چرته په سند کې شیخ الحدیث سی ویل چې یاره د سند کې بدا ټکي چې راغله دا مجرور وای ځکه چې مضاف نه همیشه مجرور نو دوره څوم کړي اتم کال د علم کنه وای دا اتم کال د علم کې د ذهن ګلاو شو چې مضاف نه همیشه مجرور دی څه مطلب دی نو جبار وروته چې ها دې دا مطلب و چې دا مضاف نه همیشه مجرور معنی دا چې زیر به راځي الته اله ذهن ګلاو شو دا بیا ساتي چې مضاف نه همیشه مجروري ښه خو جر وکړه لفظنی او کله بنای ښه دا جر نه دا به کله لفظ کې ښکاری کله بنخ کاری ولې کله هو جر نه کنه مضاف نه به یو جر بنای لکه غیر فار مثال غلام عمر عمر مضاف نه نه دی جر پښته نشته خو تقدیرا خوشته دی کنه ول غیر منصرف دی ځکه به جر ناراضي کنه نور هو مجرور دی دا یو قسم ذکر کا او موږ چې کوم تفصیل کړه کې سوچ کوی ښا اول قسم د مرکب اضافي ذکر کا او موږ چې کوم تفصیل وکړو پای کې دا په مرکب تقییدی کې داخل دی دا د مرکب تقییدی یو قسم د اوه دوم مرکب بنایی دویم مرکب بنایی دی دا چاته وي او انست کې دو اسم رایکه کرده باشند وای دا هغه چې دو اسمونه را یو ذکر شوی او اسم دوم متضمن حرفی باشد او دویم اسم
متضمن حرف لرا تضمن تضمن يتضمن تضمنا تفعل يتفعل تفعلا باب تفعل دی ښا معنی دا په چیز په څنګه کې نیول دا چیز دې لپاره متضمن دی معنی دا شی په څنګه کې نیولې دی نو دویم اسم متضمن حرف لرا معنی دا حرف راغسته په خپل څنګه کې ځان سره نیولې ځان سره په څنګه کې نیولې استنخ کاری خړلې نو دقه د تضمن معنی دلته چون 11 تا 19 لك 11 نشروش تر د 19 پورې دا ټول کلمات چې کوم دي او دا د مرکبی بنایی مثالونه دي ولی دا څنګه تعریف پیپټ کنه په دې ځمانه تطبیق د تعریف وکړه تاول چې لکه مرکبی بنایی دي د وجود اسمونه را یو ذکر شوی دی متضمن حرف لره و یغه د تشته دا خبره کنه څنګه کې در اصل 21 و 29 بودسته و چې دا په اصل کې 21 و 29 دی خو څنګه دویم متضمن دی حرف لره دوړم را یو ذکر دي دسي واو را حذف کردا واو حذف کا هر دو اسم را یکه کردن او دوړه اسمونه را یو ذکر شو نو واو گویا کې څه شو واو دی 10 د ځان سره په تخ کې ونیو ها ځان سره په څنګه کې ونیو ا د دې وجنه دا مبني شوم دی دا دویم جز دا دویم جز د پاره د مملکت د پاره وجه سره وجه هم دقه ده چې دغه شبهه تضمنی ده ها شبهه تضمنی به څنګه ده دا متضمن دی مبني اصل لره واو حرف دی حرف مبني اصل دی او هغه د ځان سره په څنګه کې نیول استدم بنا داغه راکش کړه راجز به کړه ویګه به خبره معنی کنه لکه جبا کې چې ور کې خپکې دی او خخش پکې نبی د جبی حکم علی کنه د جبی حکم دغه دی چې جوور د سټوري ون خلی لید بس ون خلی بيد روان شي دلی دغه شان دلته د 10 دا واو د ځان سره راونی چې څنګه راونی نو چې په واو کې څه احکامات هغه په 10 کې جاری شو واو مم یاسلو رفع نسب جاری دل نه منو نو وس 10 مغه نه منی ښه ځکه چې ممنی د ځان سره په ترخ کې نیولای خدای وای چې وهر دو جز ممنی باشد بر فتحه او دا دوړ جزونه ممنی په فتحه سره د دوړ د ممنی کې دوه جواب اول جز خو بزکه ممنی که اول جز منګه معرب کو نو لازمیږي جاری کول د اعراب په وسط د کلام کې او په وسط د کلام کې اعراب نه جاری کیږي ته څنګه د کلمې په من کې اعراب جاری کړي زید کې په یا معنی اعراب جاری کیږي نه پی جاری کیږي دلته خو 11 من دوړ یو کلمه ته جوړه کړي ده نو ته څنګه په 11 کې بدال معنی اعراب جاری کړي کله منصوب کې او کله مجرور کې دا هونه کېږي دا هم د کلمې ده نو دا خو دا اول جز ممنی کې دوه جواب او دویم جز ولې ممنی ده هغه متویلخه دویم جز ځکه ممنی ده چې شبه تضمنی کې راغلی ده دا متضمن شوی ده ممنی اصل لر اصل ځان سره په طرح کې نیولې ده او چې هغه ځان سره ونی سي دا پکې بیانو دا حکم به مخلیخه و مبني اصله نو 19 مبني شو الا 12 کې قصه ده غټه قصه دي دا سوچ کوي الا 12 الکه د یو لسنه نن لسو پور چې دا کم حساب دی ټولو کې ګوره دوړ جزونه مبني دي په فتحه سره مونږه وجو ویلي الا 12 مگر د یو لسنه تر د نن لسو پور ټول مبني دي لیکن درکته 12 چې ده دا ترنه مستثنا ده څنګه مستثنا ده په ټولو خبرو کې معنی دا چې د یو لسنه نن لسو پور چې دا کلمات دي په دې ټولو کې دوړ جزونه مبني دي په فتحه سره خو 12 به دوړ جز مبني نه په فتحه سره نه د سنه ده وای الا 12 مگر 12 چې ده نو ذات به حرکت سکه په دې خبره کې چې جزء اول معرب است چې دی اول جز معرب ده ثاني جز چې ده ثاني جز هغه اقشان مبني دی ښا لکه څنګه چې په دې نورو کلماتو کې د یو لسنه تر د نل لسو پورې په دې کلماتو کې لکه څنګه چې 10 مبني دی دغشان په 12 کې 10 مبني دی خو مگر دا 12 چې مستثنا دی د نورو نام په څه کې مستثنا دی په دې کې چې اول جزء مبني نه دی اول جزء معرب دی اول جزء ولې معرب دی د دې د مبني کېدل وجه دا چې دا اسناه په اصل کې اسنان و کنه اسنان و کله چې موږ دا دوه اسمونه را یوځای کول نو استدین نون حذف شو نون تر نه لاړې حذف شو ولی نون حذف شو ځکه د نون کې یو کمال دی هدايات ساتي استاد وکړ راځي دا وجه بنه وکړي دا نون د سکار کوي چې دا انفصال غواړي نون وای
چې بس زه په چا کې راشم په اخر کې نو دا د کلمه د بلنه مکمل جدای منفصله دي د چا سره دی یو ځای نه نون انفصال غواړي او موږ دلته اتصال کاو کنه اتصال هم څنګه کاو موږ اسنا او عشره دا دواړه مراخصل یو شان ته جوړاو کنه او نون سوی نون خو چې زره مکمل مستقله کلمه ما استنون منګه ورانه کا وسم درکو ها نون مړکو هم من نه درکو حذف شو کنه نون چې حذف شو نو دا اسنان د دینون د حذف کېدو د وجنه مشابه شو د معرب سره مشابه شو د معرب سره په څه کې په نون حذف کېدل کې لکه څنګه چې په اسم معرب کې اسم د معرب دی او تثنیه ده نو التنون حذف کېږي په حالت د اضافت کې ها مسلمانې اسم دی کنه تثنیه ده او معرب دی کنه خو چې کله ته د مسلمان اضافت کې نون غرديږي کنه چې کله اضافت کې با جوړتا څنګه وي مسلمانې با جوړ کنه مسلمه با جوړ مسلمه با جوړ بوي کنه ولی اضافت د وجنه نون حذف کیږي کنه نو لکه څنګه چې اسم معرب تثنیه او اضافت یو شی نون حذف کیږي دغه شان اسنان په دې نون حذف کېدل کې دغه اسم معرب سره مشابه شه د اسم معرب مضاف سره مشابه شه او اسم معرب چې کله مضافي اضافت خو د غټو خواص د اسم معرب نه دی کنه اسم معرب د پر ډېر خاصي دی یو غټه خاصه د اضافت ده او دا اسنان مشابه شو د اسم مضاف سره نو د مستداغي حکم واغسته اسم معرب مضاف خو معربي نو لهدا د اسنان د هغه سره بنون غردیدل کې مشابه دي نو دا هم معرب شه دی وجه به ان شاء الله په شوي وي کنه سوم مرکب مناصرف دریم مرکب مناصرف ده او درجه قسم ده دام د مرکب غیر تقیدی اسم ده ها گویا کې په دې کتاب کې د مرکب غیر تقیدی دوه راغلي دي مناصرف او بنایی او یو وسره ځان رواسي صوتي نو مرکب غیر تقیدی قسمونه پوره شو او مرکب تقیدی چې ده نو د هغه یو په کتاب کې راغله مضاف مضاف الیه نه جوړي او یو په ګرځانه جوړ کې موصوف صفته پوه شئ کنه نو مرکب مناصرف او انست و دا هغه د کې دوه اسم رايکي کړه باشن چې دوه اسمونه را یو ذکر شوی او دویم متضمن حرف لرنه ګور دې ته سوچ کوی که دویم متضمن حرف لرنه هغه خبره سو مرکب بنایو دلته څه چل دی دلته دویم متضمن حرف لرنه دی خو بس دوه اسمونه دی دوه را یو ځای شوی دي ایسته مرکب جوړ شوی دی نو دې ته مرکب مناصرف وای دا مرکب مناصرف ته ولې وای ځکه چلته ځکه د منصرف او غیر منصرف مسلې راځي ها یو مناصرف کنه یو منصرفي یو غیر منصرفي دام چې مرکب شې د وجنه غیر منصرف کیږي نو ځکه ته مرکب مناصرف وای دلته دوه اسمونه را یو ځای کړل شوی معنی دا چې دوه اسمونه مرکب کړل شوی د دې ترکیب نه مراد اقا ترکیب دی چې کوم تاسو د غیر منصرف په نه اسبابو کې وایي ها د غیر منصرف کېدو د اسم د غیر منصرف کېدو د فار اسباب څه دي نه دي کنه یو پکې سره ترکیب اقا ترکیب دی چې مراد ده دوه اسمونه راواله او مرکب کې دوه متضمن حرف لرنه بس ترکیب پکې راغی یو پکې ترکیب راغی یو شی پکې بل راواله علامه کې است غیر منصرف شنو دا هو تعریف شخه مثال چون بعل بکا وحضر موتو لکه بعل بکا وحضر موتو دا بعل بکا چې و دا وې نام شهر و دا خار نوم دی مرکب از دو کلمونه جوړل یعنی بعل او د بکنا چې بعل د بوت نوم دی او بک د بادشاہ نوم دی دوه اسمونه را مرکب کړل شو ایسته د خار نوم جوړ شو بعل بکا او حضر موتو چې دی و دا نام شهري و قبيله است دا و د یو شهر او د یو قبيله نوم دی نو دلته حذر بیل او موت بیل دواړه اسمونه راځي ذکر شوی دی یو اسم ته جوړ شوی دی نو دا مرکب مناصرف شه خاص د دې د اعراب حکم بچي د اعراب نه دی وای کې جزء اول مبني باشد د دې اول جزء مبني دی بر فتحه په فتحه سره بر مذهب اکثر علما په مذهب د اکثر علما سره او جزء دوم معرب او دویم جزء د دې معرب دی دا یو مذهب شه د اکثر علما مذهب دار چې اول جزء د دې مبني دی په فتحه سره اول جزء مبني دی په فتحه سره دا د اکثر علما مذهب دی دا راجح هم دی دا راجح ځکه دی چې تاسو مخکې ویل چې
11 کې اول جز ځکه مبني دی چې کومنګ به اعراب جاری کونو به اعراب جاری کیږي په څه کې وسط د کلمه کې دغه شاندل دم کومنګ اول جز معرب کونو اعراب به جاری شي په وسط د کلمه کې نو راجح دار چې اول جز مبني دی په فتحه سره او دویم جز معرب دی دا یو مذهب شو او دویم مذهب دا دی چې اول جز مبني کې په فتحه سره او دویم جز معرب کې هم دغه شان خو لیکن غیر منصرف دی ها اول جز مبني په فتحه سره او دویم جز معرب خو لیکن په اعراب ده غیر منصرف او درې مذهب دا دی چې اول جز مضاف کې ثانی ته او دویم معرب کې اول جز مضاف کې ثانی ته او مضاف باندې چې کوم اعرابات جاری کیږي به جاری کوا کامل ظرف فراغ مرفوع کده نصب منصوب کده جر مجرور او دویم ته معرب کې خو بس غوړه مذهب دا غده چې کوم د کتاب ولا ذکر کړی دی او وی بدان کې مرکب غیر مفید همیشه جزء جمله باشه دوی په هغه چې مرکب غیر مفید همیشه د جملې جزء چون غلام زیدن قائمون کې مثال څوک جوړیږي غلام زیدن دا مرکب اضافي دی خو لیکن جزء د جملې دی ها او قائمون بیل جزء دی عندي 11 درهم زما سره 11 درهم دي نو 11 یو جزء دی جملې ها مکمل جمله نشي جوړېدل جاء بعلبکو نو بده کې جمله کې بعلبکو ځان لا جزء د جملې دی لیکن مکمل جمله نشي جوړېدل